قل انی علی بینة من ربی تو یا پیغمبره یقینا زه په دلیل باندې یم طرف خپل نه وکذبتم به او تاسو تکذیب کوئ د دې والا ما عندي نشته ما سره هغه تستعجلون چې تاسو جلدي سره غواړو ان الحکم الا لله نشته اختیار مگر خاص الله تعالی دپاره بس دغه شیان اختیار همدارنګه مخکې اعتراض کړی د معجزې باره کې بس دا ټول د الله تعالی په اختیار کې دي یقص الحق وهو خیر الفاصلین او دا بیانوي الله تعالی حقې خبرې او دا بهتر فیصلې کوونکی دی قلت تو یا ای پیغمبره لو ان عندي ما تستعجلون به کچرې وې مو سره هغه څه کوم تاسو یې غواړو په جلدي سره لقضي الامر بیني و بینکم نو خامخا فیصله شوې د ما او د تاسو په منځ کې والله اعلم بالظالمین او دا الله تعالی ډېر ښه پېژني هغه خلک چې هغه ظالمان وي کچرې مو سره د غضب ما اختیار کوي نو اوس وخت مو تاسو فیصله منځ کې شوې وي بس دی وعنده مفاتيح الغیب او الله تعالی سره چابیان د غیب او لا یعلمها الا هو نه پوهېږي په دې باندې هېڅوک هم مګر دا الله تعالی ویعلم ما فی البر والبحر او پوهېږي الله تعالی په وچې او لندې کې وما تسقط من ورقة او دغه دلیل عقلي وما تسقط هغه څه کوم راغورځېږي من ورقة د پاڼې نه یعنې نه راغورځېږي یا پاڼې هم الا یعلمها په دې باندې هم الله تعالی پوهېږي ولا حبة او نه یوه دانه دم دلیل عقلي دی فی ظلمات الارض په تیارو د ځمکې کې مطلب خاور کې لاندې پټوي ولا رطب ولا یابس د بل دلیل عقلي نه لنده او نه وچه الا فی کتاب مبین مگر دا الله تعالی سره په کتاب واضح کړي وهو الذي دا الله تعالی هغه ذات یتوفاکم باللیل د بل دلیل عقلي چې خو بیا لیکي تاسو په شپې کې ویعلمو ما جرحتم بالنهار او پوهېږي په هغه باندې جرحتم بالنهار چې تاسو یې کوو په ورځې کې یبعثکم فیه او بیا تاسو راوچتوي په دې کې لکود لیجزا اجر مسمى دې لپاره چې ورسېږي دغه هغه نیټې مقررې ته ثم الیه مرجعکم بیا به تاسو راواپسې وي ثم ینبئکم بیا به خبر درکړي تاسو ته بما کنتم تعملون د هغه څه کوم عمل کول تاسو وهو القاهر فوق عباده بل دلیل عقلي غالبا دې په 14 دلیل عقلي شول او دا الله تعالی زورور دی پاسو بندگانو خپلو باندې ویرسل علیکم حفظتن او رستوي په تاسو باندې یو مقرر کړي تاسو باندې نگهبان فرشتې مطلب د حفاظت والا حتی اذا جاء احدکم الموت تر دې پورې چې راشي تاسو ته مرګ یو د تاسو نه توفت رسولنا نو بیا مړه کې تاسو د مور استازي وهم لا یفرطون او دوی زیاتې نه کوي دې ځای کې بیا اهل بدعه دغه اعتراض کوي چې یاره لکه چې روحونو کوم ملایک دی دا توره دنیا کې یو ټیم نه روحونه اخیستی شي په یو ټیم دنیا خلک مړه کېږي نو بیا د کوم نبي سلام دا حاضر نظر نه شي کېدلی نه بلکې ټیک دی دې کې د کوم روحونو فرشته دی اسرائیل علیه السلام څه دی دغه په یو ټیم باندې خلکو نه روحونه نه اخلي دا صرف دې ماته ډېر ملایک کار کوي دا صرف د الله تعالی حکم دغو ته راوړي او دوی بیا د روحونه چې دا اخلي نو دا خبره دی راغله چې نبی سلام دغه حاضر او ناظر کېدی شي ثم او حدیث کې رسي د قیاماتو د کوم علاماتو کې کوم حدیث ذکر شوی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ویره چې کوم تاسو څه زده کوو علم زده کوو مطلب قرآن کریم زده کوو حدیث زده کوو چې هم زده کوو دا یو بل ته ښیو ولې ویو داسې ټایم به راشي چې تاسو سره به علم پاتې نه شي او همدارنګې زه یو انسان یو بشر یم نو زه به تاسو نه اوچتولی شم مړ کولی به شم نبي صلی الله علیه وسلم په خپله باندې د دې خبرې هغه ورکړی چې یاره زه د کوم یا مرګ دی یا د ما ژوند دی د ما اختیار او لاس کې نه دي که چیرې هر ځای کې حاضر او نظیر کېدلی شوی نو بیا نبي سلام په کوم د مرګ دنیوي ماتور به بیا نه راتلو ثم ردوا الى الله مولاه الحق بیا دا واپس کړي شي الله تعالی ته څنګه مولا د دیوله حق دی الا له الحكم خبردار اختیار الله تعالی د پاره او هو اسرع الحاسبین او دا الله تعالی جلدی سره حساب کوونکی دی مطلب ځنی مورز کې حساب کتاب ختمي قل من ينجيكم من الظلمات البر والبحر بیا چې تاسو ته څوک نجات درکړي د تیارو د وچې او د لاندې ولته دونه او تاسو بیا ورابلو تضرعا وخفیا عجزي او په پټي سره دا 15 دلیل عقلي لئن انجانا من هذه کچری مت نجات راکړي نه راکونه نه من الشاکرین او خامخا وشم بیا مو د شکر کوونکو نه قل الله ينجيكم بیا ته تعالی نجات درکړي تاسو ته د دینه
ومن کل کرب او د هر مصیبت نه ثم انتم تشرکون بیا هم تاسو شرک کوو قل هو القادر علی ان یبعث علیکم شپږم دلیل عقلی تو یا ای پیغمبره د الله تعالی چې قدرت ولري په دې خبره باندې چې راستي په تاسو باندې عذاب من فوقکم د پاسه نام عذاب او من تحت ارجلکم او په ځمکې نه هم او یلبسکم شیعا او یا درې چې وګرځوي تاسو په ډلو ډلو کې ویذیق بعضکم بأس بعض او وځخي تاسو باندې د ځان والا په ځانو باندې جګړه یا جنګ انظر کیف وکسته څرنګه مو بینو آیتونه دوی ته دې دپاره چې یفقهونه دیو پوه شي وکذب به قومک او تکذیب کړی په دې سره قوم د تعالی چې هو الحق د هغه رښتیا و قلت ورته ویه لستو علیکم بوکیل نیم زه په تاسو باندې ذمهوار بس ما ذمهواره نشته ما صرف رسول د الله تعالی دین د الله تعالی وحدانیت لکل نبأ هر یو خبر دپاره مستقر استقرار دی وسوف تعلمون او زر تاسو پوه شو و اذا رأیت الذین او تو وکسي هغه خلک یخوضون فی آیاتنا چې هغه بحث کوي د موږ په آیاتونو کې فاعرض عنهم یعنی مطلب ټوکې او ګپ ورپرې لګوي نو مخ وړه د دوی نه تر دې پورې یخوض فی حدیث غیره مطلب دوی سره مه کینه اصل کې تعلیم دی امت ته هم تر دې پورې چې دوی نور خبرو کې بحث شروع کړي اما ینسینک یو دای چې ویل به کي تانه شیطانونو فلا تقعد ته مه کینه دوی سره بعد ذکر ورسته د یدیدلنا مع القوم الظالمین سره د قوم ظالمان وما علی الذین یتقون من حسابهم من شیء او نشته د او خلق ولا چې هغوی ځان بچ کوي یتقون د شرک نه حساب د دوی نه هېڅ شی هم ولکن ذکر لیکن نصیحت لعلهم یتقون دې لپاره چې دوی کفر او شرک نه بچ شي وذر الذین او پرېږده هغه خلک چې هغوی نسي دین لعبا ولهوا په لوبو او ټوکو سره وغرتهم الحیات الدنیا او دوی دوکه کړي دي هغه ژوند د دنیا والا وذکر به او نصیحت ورکړه دوی ته په دې قرآن کریم سره ان تبصر نفس بما کسبت چې راګیر نشي یو نفس د هغه وجې نه چې کوم دوی عمل کوي لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع نشته دوی دپاره څوک دوست او نه شفاعت کوونکی ان تعدل که چېرته دوی نه جرمونه وهلي کل عادل پوره جرمنې اخیستلو سره لا یؤخذ منها قبوله به نشي د دوی نه دغه اولئک الذین دا خلق دي ابلیسو چې دوی نه امیده کړی شوي د سبب د هغه سره چې کوم دوی کسب یعنی عمل کوي لهم شراب او دوی دپاره څښل دي من حمیم د ګرمو اوبو نه و عذاب علیم او دردناک عذاب دی